بسم الله الرحمن الرحیم. جی قدرمنو، څنګه تاسو پته چې په پرون 8 فروری 2024 په ټول ملک پاکستان کې الیکشن شوی و، خو د هغې نه بعد چې کوم ریزلټ دی نو هغه موږ ته 8 فروری د شپې 12 بجې یاد شوی، خو هغې نه بعد ریزلټ ډیلی شو. الیکشن کمیشن دا ویلي چې موږ به ریزلټ سبا 12 بجې باندې اناونس کوو. نو هغه ریزلټ نن په 12 بجې باندې تقریبا سرکاري الیکشن ریزلټ چې کوم هغه اناونس شوی دی. نو نن په تحصیل دیر آبردیر په براول کې، په تحصیل براول او تحصیل دیر ټوټل آبردیر کې دواړه کم د ایم ان ای سیټ یو د ان ای 5 او د پی کې 13 د ایم پی ای کم سیټ یو، هغه دواړه کې پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کړی و، او په ان ای سیټ باندې پاکستان تحریک انصاف په 42000 لیډ باندې مخکې تللی وه، او په دویم باندې پی کې سیټ کې په 7000 باندې پاکستان تحریک انصاف د پی کې امیدوار جناب انور خان صاحب هغې ګټل. نو هلته نن د آتشبازۍ پروګرام هم دی، او د هغې سره سره ډېر داسې پروګرامات دي او مشران به راځي، هغې سره مونږ انټرویو هم کوو. نو تاسو زموږ سره پروګرام کې اخره پورې اوسئ. Puso yang betul sekali puso. زموږ سره پاکستان تحریک انصاف یو سرګرم کارکون او د تحصیل ناظم جناب جمیل الرحمن صاحب رو زموږ سره موجود دی. د هغې نه زه سمپل دا کوېسچن کوم چې آیا تاسو دلته الیکشن وګټو، د دې نه خوا را روان ستاسو څه ارادې دي او څه ویل غواړئ د دیر خلکو ته؟ ډېره مهرباني، شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، او چې څومره ما څوک په دې سکرین اوري د هغې ګوري نو د هغې هم زه شکریه ادا کوم. د دې نه علاوه زه د ټول تحصیلي برول خصوصي توګه باندې ډېر زیات مشکور یم، کوم چې په عمران خان باندې اعتماد وکړو. د دې نه علاوه تاسو خبره وکړه د آینده دپاره، نو خان صاحب چې کوم ویژن دی هغه په دې ملک کې حقیقي ازادي ده. حقیقي ازادي دا مطلب چې لکه رول آف لای او په دې ملک کې جسټس انصافي، نو دا ملک به پرمختګ کوي، دا به ترقي کوي. کم جیت چې شوی د هغې حوالې زمونږ یو پروګرام د جشن کړی او سبا به زمونږ یو ریلي کېږي د دیره پورې، او تر بیا به هلته چې کوم زمونږ پی کې 13 کینډیډیټ دی هغه مبارکباد به کوو، او د هغې سره سره به موږ د صاحبزاده صبغت الله ګل ابراهیم دیو ټولو سره ملاقات کوو. جی څنګه چې تاسو ته وویل جاوید اقبال شاهین صاحب چې سبا به انشاءالله د برول تحصیل نه به یو ریلي هم ځي د دیر طرف ته، بیا د هغې نه بعد واړی طرف ته چې کومو امیدوارانو ګټل دی، نو انشاءالله د هغې ته به مبارکباد ورکوو. نو تاسو دواړه سیټونه وګټل، دې حوالې سره څه وایئ؟ د ټول نه مخکې زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، مننه کوم، ډېره مهرباني. بس د الله ډېره مهرباني ده چې الله رب العزت
الله رب العزت موږ له دا دواړه سیټونه راکړه، بلکې دا دواړه نه دي، پی کې 13 چې کوم دی یو یامین خان دی، یو ګل ابراهیم دی او یو انور خان صاحب دی. موږ 3 سیټونه ان شاء الله د عمران خان په جولۍ کې واچو. یو ان دی. موږ د الله لاک لاک شکر وباسو چې الله رب العزت موږ له دا راکړه. دا غټه خبره ده چې د عوامو محنت وکړو، د عمران خان سره مینه وکړه، محبت یې ورسره وکړو او الله چې کوم دی دوی له کامیابي ورکړه. زه ټولو زیاتو رونو ډېره شکریا ادا کوم، خصوصي طور باندې د ورسیز رونو ډېره شکریا ادا کوم چې په ورون ته ټلیفون نه کړلي، زه خپلو زنانو ته ویلي چې لاړ شو عمران خان ته اوټ وکړئ. نو ډېره زیاته مهرباني زه د خپل طرف نه ټولو ته بیا چې کوم دی مبارکباد ورکوم. ډېره مهرباني. څنګه تاسو ګورئ تیر چاپېره نن ماسخوتن د شپې ټایم دی چې کیمرامین کې تاسو ته وښیي چې ډېر زیات خلک راغلي دي نن او دلته چې کوم دی ډېر زیات خلک راغلي دي، ډېر د خوشحالۍ موقع ده او خلک دا وایي چې موږ ته نن واقعي چې یو حقیقي ازادي میلاو شوه او انشاءالله را روان 2 ورځې کې دی چې عمران خان به زر تر زره هغه هم ریا کېږي او انشاءالله را روان دور کې به هغه 5 سال لپاره موږ صدر جوړو انشاءالله. اینه بعد چې نور الیکشن کېږي نو هغې کې به هم انشاءالله موږ عمران خان صدر جوړو. شاته شئ मेरा यार नंबर 804 तेरा यार 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 मेरा यार नंबर 804 बागी ना गद्दार قیدی नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार قیدی नंबर 804 ना वो फरार ना बीमार قیدی नंबर 804 तेरा यार मेरा यार قیدی नंबर 804 तेरा मुर्शिद मेरा प्यार قیدی नंबर 804 तेरा मुर्शिद मेरा प्यार قیدی नंबर 804 तेरा मुर्शिद मेरा प्यार قیدی नंबर 804 तेरा यार मेरा यार قیدی नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार قیدی नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार قیدی नंबर 804 ना वो बीमार ना फरार قیدی नंबर 804 तेरा मुर्शिद मेरा यार قیدی नंबर 804 तेरा यार मेरा यार قیدی नंबर 804 یا خوشاله ولی شاده नंबर 804 बच्चे Yusuf वाले براو المافيا 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 बाप गिरेगा बाप गिरेगा हमारा आजादी हमारा आजादी हमारा आजादी लेके रहेंगे आजादी कैसे न देगा आजादी मरियम भी सुन ले आजादी मरियम भी सुन ले आजादी बिलावल सुन ले आजादी कैसे न देगा आजादी चीन के लेंगे आजादी चीन के लेंगे आजादी बाप भी देगा आजादी बाप भी देगा आजादी ये हक हमारा आजादी ये हक हमारा आजादी कैसे न देगा आजादी कैसे न देगा आजादी लेके रहेंगे आजादी लेके रहेंगे आजादी लेके रहेंगे आजादी हक हमारा आजादी हक हमारा आजादी نن څونه پروګرام چې وشو هغه مونږ تاسو ته ټول د آتشبازي حواله سره او څونه زموږ سره امیدواران یا څونه کارکنانو
هغه مونږ تاسو ته په نننۍ ویډیو کې وښول. سبا به انشاءالله زمونږ یو ریلي ومي د تحصیل برول نه د دیر طرف ته او بیا واړی طرف ته. نو تاسو ټول ته خواست دی چې انشاءالله سبا 9 بجې تاسو رحمان هاوس ته ځان راورسوئ د هغه ریلۍ دپاره. او نننی پروګرام مونږ تاسو ته ټوټل خو چې څونه آتشبازي پروګرام شو یا څونه خلک راغلي او کومه نارهبازي وشو هغه مونږ تاسو ته په نننۍ ویډیو کې وښول. که ویډیو هم خوښه شوي د خلکو سره یې مخکې هم شیر کړئ او زمونږ پیج ورسره فالو کړئ. د راروان ویډیو لپاره راکړئ ماله اجازت.